د روژې د مبارکې میاشتې له پیله سره په چمن کې د چرګانو غوښې بیې په چټکۍ سره لوړې شوي دي چې د بېوزلو روژه نیونکو ستونزې یې نورې هم زیاتې کړي دي. د روژې څخه مخکې د چرګ غوښې چې ولې په 680 روپۍ وې 650 روپۍ وې چې څنګه روژه سوله په 750 روپۍ باندې د چرګ غوښې سولې. یو طرف ته مهنګایي ده، بل طرف ته بېروزګاري ده، عوام د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. موږ حکومت څخه دا مطالبه کوو څه ناڅه د پیکیج یو نرخنامه یو شی جاري کړي نو د عوام دپاره به څه سهولت موجوده وي. مخه د چرګ غوښې چې ولې په 950 روپۍ ولې اوس چې روژه راغله دوی په 950 روپۍ دي. موږ د ځنۍ نظامیې څخه درخواست کوو چې د پر دې د اکشن واخلي او د غوښې لږ راکښته کړي. د پولټري مالکان وایي چې د چرګانو بیه په عرض او تقاضا پورې اړه لري او نور لګښتونه به شمول د چرګانو خواړه او ترانسپورټ هم لوړ شوی دي. ښاریانو غوښتنه وکړه چې ضلعي انتظامیه د دې مسلې پورې تور نوټس واخلي او د روژې د میاشت په دوران کې چرګانو په غوښې په قیمتو کې استحکام او ټوس اقدامات وکړي. د هغه سره سم غریب عوام ته ریلیف ملاو سي. د کیمرا ټیم سره اختر ګل فام، سنو خیبر پښتونخوا، چمن.